بسم الله الرحمن الرحیم. د بیمار د طلاق ورکولو بیان. په بیماری کې طلاق کې یو شبهه ده. د هغې د وجې نه بعضې حالاتو کې میراث ملاویږي، بعضې حالاتو کې نه ملاویږي. شبهه دا ده چې کله کله د یو سړي خپلې ښځې سره نه لګي، نو دی چې بیمار شي دا ښځې له طلاق په بیماری کې د دې وجې نه ورکوي چې هسې نه زه مړ شم او دې ته زما میراث میلاو شي. نو وخت نه مخکې د میراث نه دا ښځه محرومول غواړي. نو ځکه بعضې حالاتو کې حکم دا دی چې میراث به ورته ملاویږي. خیر دا فقهي بحث دی، خو تاسو تاسې اشاره قدرې نور دې مسلو کې تاسو بیا غور کوئ. مسله نمبر 1، د بیماری په حالت کې چا خپلې ښځې ته طلاق ورکو، بیا لا د ښځې عدت نه و تیر شوی چې دغه سړی مړ شو، نو د خاوند په مال کې چې د ښځې څومره حصه وي دومره به دې ښځې ته ملاویږي. که یو طلاق یې ورکړی وي او که دوه یا درې، یعنی چې ښځې له طلاق ورک او دی داسې وخت کې مړ شه چې د ښځې عدت نه و پوره 3 میاشتې، دی مړ شو، نو طلاق نه پس په عدت کې به هم د ښځې له میراث ملویږي. او که طلاق رجعي وي او که باین او که عدت ختم شو او هغه بیا مړ شو، نو بیا یې حصه نشته. او که خاوند دی د دې بیماری نه جوړ شو بیا نه جوړه شو، هغې نه پس مړ شو، نو هم یې حصه نشته که عدت یې ختم شوی وي او که نه وي. چې یو ځل منځ کې سړی جوړ شو نو بیا د حصه نشته. دویمه مسله، ښځې طلاق غوښتی و نو خاوند وله طلاق ورکو، خو باین طلاق یې ورکه، بیا هم د ښځې حصه نشته که په عدت کې دننه مړ شي او که د عدت نه پس، ځکه چې ښځې خپله غوښتی دی. البته که طلاق رجعي ورکړی وي او د ښځې په غوښتو وي او که د ځان نه وي، خوا هغې رجعي غوښتی وي یا باین، خو چې ده ورکړی رجعي وي په عدت کې دننه مړ شي نو حصه یې شته د ښځې. درېیمه مسله، د بیماری په حالت کې ښځې ته وویل چې که ته د کوره بهر شوې نو طلاق باین به درته وي، او ښځه بهر شوه نو طلاق باین واقع شو او حصه به هم د ښځې ته نه میلاویږي، ځکه چې دی په خپله دا کار وکړو، ځکه چې دا کور نه وتل خو د دې په اختیار کې و چې دی خامخا حصه په کار دی چې دا نوی وتلی چې طلاق نوی پرېوتی، نو د دې په اختیار طلاق شوی دی. او که داسې وویل چې که تا خوراک وکړو نو په ما طرف نه باین طلاق دی پتا، مونځ دې وکړو نو طلاق باین به یې درته. نو په دې صورت کې که ښځې خوراک وکړو یا یې مونځ وکړو او طلاق ورته پرېوتو، نو که په عدت کې دننه مړ شو نو ښځې ته به حصه ملاویږي، ځکه چې طلاق د ښځې په اختیار کې نه دی واقع شوی. خوراک او مونځ دومره ضروري شی دی چې دا څوک پرېښوی نشي. او که طلاق رجعي ورکړی و نو په اول صورت کې به هم په عدت کې دننه په مرګ سره حساب بیا مومي. غرض په طلاق رجعي کې په هر شان حصه موندی شي، په دې شرط چې عدت کې دننه مړ شي. څلورمه مسله، روغ سړي
خپلې ښځې ته وویل ټیک ټاک و تندرستو چې ته که د کور نه ووتلې نو طلاق باین به وي درته. بیا چې کله دا د کوره ووته هغه وخت دا سړی ناجوړه و او په دې بیماری کې په عدت کې دننه مړ شو، بیا یې هم حصه نشته، ځکه چې طلاق یې په روغ حالت کې معلق کړی دی او ښځه هم په خپل اختیار وتلې ده. پنځمه مسله په روغوالي کې وویل چې که ستا پلار د مسافر نه راغی نو تا ته باین طلاق دی. نو کله چې هغه د سفر نه راغی دغه وخت کې دا سړی بیمار و او په هغه بیماری کې مړ شو نو حصه به دې ښځې ته نه میلاویږي. او که په بیماری کې دا ویلي وي روغ صحت کې نه وي ویلي او په هغې کې په عدت کې دننه مړ شو نو بیا به دا حصه دې ښځې ته میلاویږي. مسله هم هغه ده چې دا سړی ښځه محرومول غواړي نو دې وجې نه په بعضې حالاتو کې دې ته میراث میلاویږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.